ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه کومک کوي، مرسته کوي هغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره چې د هغوی هېڅوک هم نه وي. په بعضې خلکو باندې ډېر ښکلی وخت تېر شوی وي، خو یکدم پې راالټه شي، نو بیا چې هغه ویډیو ته راځي چې یاره پرون هم بل له ورکول او نن چې کوم دی نو منګه داسې شو چې اوس بل ته لاس نیسو. نو هغه زنانه چې کله ویډیو ته راځي نو هغه بیا ډېر زیاته خفه وي. نو د دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی خبرې به ورو. څه وایې په دې ژوند څنګه دی؟ تا چې اوس کومه خبره کوله چې موږ به خلکو له ورکوله خو اوس حالات داسې دي چې خپله راسره نشته، هېڅ هم نشته. نه مورې څه وایې؟ بس هغه خبر چې څه مو بس یو بل سره مې امداد کوو او بس نن پرون په موږ خپل حالات ډېر ګډوډ راغی. ستا څو بچي دي؟ زما مال د خدای 53 لکان و 2 چینکې. ګټه وټه څوک کوي؟ ګټه وټه مې پلار کوله، هغه اوس کمزوری شو، هغه لږ لږ ښه شو، هغه واده وکړ بېل شو رانه. بس له هر خواهې کړو موږ دقسې پاتې شو الله پاک سره. اوس کار نه شي کولی؟ نه پلار یې بیماره دی او ماشومان دي. ته څه وایې چې روډ باندې قرضه ده؟ څه قرضه ده کوي؟ د فروټ. هغه ټیم چې ما څه درکړل څه ګزاره پې وشوه؟ ژوند څخه تېر شو؟ ګرانو کتونکو هغه ځل هم راغلي وو، دوی له ما پیسې ورکړې وې او زه د دولت خان حاجي صاحب چې کوم دی نو ډېره زیاته مننه کوم چې هغې دوی ته ما 50,000 روپۍ چې کوم دی نو دا ونیسه، دا ما دوی ته ور ورسولې او دوی وایي چې یاره 3,000 روپۍ چې کوم دی نو دا پرور مې قرض دی، خو دغه قرض چې کوم دی نو هغه ختم شي نو هغه به بیا لږه مزدوري کوي. هم هغې څومره عمر دی؟ 14 سال. 14 سال. نو سکول نه وایي؟ سکول یې پرېښودو. هغه ټیم چې نخرې تېرېدې وي ازما مې نه راځي که نه؟ نه ما باندې داسې چل کېږي چې کله خفه یم نو خفګان د څه دی؟ چې د ماشومانو زړونو ته ګورم او خپل حالات ته ګورم په دې کې خفه یم. نخرې تېرېږي او چې پلار دی نو ګټله به یې ښه به وه. مور یې بچي ته نه څه غواړي نو څه وایې ورته؟ نو څه ووایم ورته چیني نو څه به سخت دی. بس سخت یم. کتونکو یقینا دوی خبرې او بل ویډیو ته راتګ چې کوم دی نو دا دوی بس ډېر عجیبه ګڼي، خو زمونږ هم مجبوري وي. ولې چې الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې یاره څوک خو رانه څه ناڅه یوسي که نه، او هغې خلکو ته هم ښودلي دي چا چې موږ سره دغه مرسته وي. نو هغه ټیم هم چې کوم دی نو ما د دولت خان حاجي صاحب د طرف نه دوی له پیسې ورکړې وي، اوس هم چې کوم دی نو د هغوی د طرف نه دغه 15,000 روپۍ ور ورسېدلې. نو الله دې کړي چې د دوی ژوند اسان شي او دغه رورلی روزګار په کار دی، نو خو ستاسو دغه شانتې کومک او مرسته را سره وي نو ځان له به پې یو ګاډی والي او کار به کوي. ګاډی په څومره تپوس یې کړی؟ په کرۍ؟ هغې کرۍ ورکوې؟ نو ضرور یې مرستیال شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسه. ګرانو کتونکو دا بله زنانه الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته راغلې ده، څنګه چې تحریک د طرف نه موږ ته دغه جرسۍ راغلي دي، دا دې ته یو جرسي چې کوم ده راکړه دې که جرسي د زوی لپاره چې کومه ده نو پکې دغه کړله او هغې کې د زنانو وې نه نو ته یې ویې چې یاره مال هم راکړي. دا ګوره دا موږ سره جرسۍ دي او دغه د هغه رور د طرف نه چڼه او چاولې چې کوم دی ورته میلاو شوي. څه وایې؟ تاسو ډېره ډېره مهرباني، تاسو موږ سره دومره امداد کوئ او بس موږ څه په کار یې دلته راځو، دوی راله راکوي او دوی را سره ډېر امداد کوي، موږ سره ډېر مدد کوي. دارې خبرې د تعلیم د کتابونو د خوراک دارې خبرې دوی موږ له غم کوي. ستاسو هم ډېره مهرباني او د دوی هم چې موږ سره دومره امداد کوي. ګرانو کتونکو دا د کلونو راسې دلته کې راځي او الحمدلله هغه ضرورتونه چې کوم دي خدای پوره کوي او موږ یې وسیله یو. نو خو ستاسو مرستې روانې وي نو په دې کار کې نه سیاست شته، نه مخ مروت شته، نه احسان شته. دا کار رانه الله پاک اخلي او د الله د رضا دپاره یې کوو. نور سیاست په خپل ځای، صحافت په خپل ځای. نو خو کوم خلک همداسې چې سیاست نه بلاتره په مخ مروت باندې
امداد نه کوي، نو هغه بالکل ایلب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن سره تعاون کولی شي، ستاسو امانت به انشاءالله حقدار ته رسیږي.